او سایل دا منم چې ستا شړې شله ولسان دي خوشحال به پکې بیلې د شالونو څوکیداره جناب قاسم خان. خو زما دپاره دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې په داسې وخت کې چې نورې پارټۍ ټولې اوږده پرتې دي او د عوامي نېشنل پارټۍ دې مشرانو دغه شانته خشته خشته جرګې مرکې کوي او پروګرامونه کوي او ملګري راغونډېږي او د خپل کلي د خپل وطن د خپل علاقې د خپلو ځوانانو د خیر خبرې کوي. ملګرو باچاخان بابا چې کله دا پارټي او د پښتنو دا مشري شروع کړه نو هغې د دې خاورې د خیر دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې وې. دا ملک د انګریز نه د خلاصولو دپاره په دې ملک کې دې غریبو سره چې کوم ظلمونه کېدل د هغې خلاف باچاخان بابا 28 کاله دي که 20 کاله جیل خوړلی دی. خپلې پختې یې ماتې کړي دي. الیکشن یې نه وې په هغه وخت کې مفادات نو څه نور څه نو کرسۍ نه وې خو بیا هم مطلب دا دی هغه مشرانو ته سلام چې هغې د دې خپل غریب قوم دپاره هر قسم د ظالم مقابله کړې ده. بیا ولی خان بابا هم په دې ملک کې د جمهوریت د خیر دپاره جمهوریت څه ته وایي؟ جمهوریت دې ته وایي چې د غریب آواز له وزن ورکړي څوک د غریب خبرې له وزن ورکړي د غریب عزت پیدا شي. د دې دپاره ولی خان بابا او اسفندیار ولی خان ډېرې قربانۍ او ډېرې هلې ځلې د دې ملک دپاره کړي دي. شکر الحمدلله چې زموږ مشرانو د دې خپلې خاورې د خیر کوشش کړی دی نو انشاءالله چې موږ څونه ملګري کشران دلته یو نو انشاءالله موږ هم تاسو سره او د خپلې پارټۍ سره او د خپلې خاورې سره دا واده کوو چې انشاءالله څنګه مشرانو خپل کوششونه د خیر کړي دي موږ به هم انشاءالله کله چې وخت راشي نو ستاسو د خیر د دې علاقې د خیر او د دې وطن دپاره به د خیر کوشش کوو انشاءالله. ملګرو سیاست دی اوس خو هغه خلک هم په دې سیاست کې راووتل کومو خلکو چې صرف خلکو ته ټافیانې خولی دي لالیپاپ یې ورته خولی وو چې موږ به دله په دې ملک انقلاب راولو موږ به دله په دې ملک امن راولو موږ به خلکو له روزګارونه ورکو موږ به غریبانانو له کورونه جوړوو او موږ به تاسو د ظالمانو نه خلاصوو. ای عزتمندو 4 کاله برابرېږي څه کم تاسو ولیدل چې په دې ملک کې غریب سره څونه ظلم وشو. دا ظلم چا وکړو؟ دا ظلم د دې خلکو سره دا بربادي چا وکړه؟ دا هغه خلکو په لاس وشوه کومو خلکو له چې د دې وطن خلکو طاقت ورکړی و حکومت ورکړی و MP توب یې ورکړی و MNA توب یې ورکړی عزتمندو. هغه خلک چې کله په دې وطن په دې خاوره سخته راغله وایي بیماري راغلی ده لارې کوڅې بندې شي بازارونه بند شو زه تاسو نه تپوس کوم ستاسو اوټ ورکړی دی ستاسو حق جوړېږي چې ستاسو تپوس وشي آیا ستاسو MPA MNA دا تپوس کړی دی تاسو نه چې یاره تاسو غریبانانو څه حالات دي او تاسو سره موږ څه ښېګړه وکړو؟ عزتمندو تاسو به په دې علاقه چېرته لیدلي نی هغه خلک کم خلک چې په دې ملک کې زما او ستا په اوټ باندې دې وخت کې مزې کوي د وزارتونو مزې کوي خو چې دا خلک کله هغه ځای ته ورسي نو هغه خلک بیا د هغه خلکو تپوس نه کوي کم خلکو چې دغه ځای ته هغوی رسولي. تاسو ډېر هوښیار یې ټیک ده دا داسې علاقه ده چې په دې کې ترقیاتي کارونه نشته په دې کې ستاسو د بجلی صورتحال ټیک نه دی د ګیس صورتحال ټیک نه دی ملګرو خو ګورې یوازې دلته حال خراب نه دی تاسو راشئ د هریو حال وګورئ او دغه شانتې حال دی کم چې دې وخت کې تاسو ته دلته مخامختیا ده. عزتمندو موږ مسلمانان یو او کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. داسې خلک راشي چې موږ ته ودرېږي او موږ ته وایي که تاسو موږ له اوټ راکړه
دا د جنت د پاره وي دا د جنت ټیکټ دی عزتمندو مشرانو په دې مخکې الیکشن کې همدغه خبرې وشوې چې تاسو راپاسې او خپل اسلام ټینګ کې د اسلام جنډه ټینګه کې او د اسلام د جنت ټیکټ واخلې او کتاب ته ټاپو لګوئ. عزتمندو زه تاسو ته یوه خبره کوم تاسو ښه هوښیار یې په دې پوهېږئ چې یو ځل مسلمان شي یو کلمه ووایي بس هغه جنتي دی که نه باقي حساب کتاب د معاملاتو خو به الله پاک کوي. عزتمندو نو چې تا ما نه دغه وټ واخیسته په دې باندې چې ته به جنتي او ته به د جنت ټکټ اخلې نو ای عزتمندو مشرانو آیا بیا په وټونو کې چې کوم کال پسې 2 کاله پسې تاسو به آخر دې قام ته څه وایې بیا به ورته وایې چې بیا اسلام راولئ او ځان ټینګ کې او راشئ د جنت دپاره د مسلمانۍ کلمه نه وروڼو موږ مسلمانان یو موږ پښتانه یو موږ د ډېرو هغو خلکو نه روجې نیسو ښه روجې نیسو موږ خیراتونه کوو موږ خپل منځونه کوو موږ خپله پرده ساتو موږ د مشرانو عزت کوو موږ د کشرانو سره مینه کوو موږ د خپل ګاونډ خیال ساتو موږ په ملک کې امن غواړو موږ ته د څوک اسلام او د دین خبرې نه کوي دا سیاست چې کوو موږ صرف د دې وطن د خیر دپاره کوو د دې بوډاګانو د عزت دپاره چې د دوی علاج کیږي د دوی تسهولتونه وي د دې ځوانانو دپاره کوو چې دا ځوانان نوکران شي دې ځوانانو ته روزګار میلو شي دې ماشومانو بچو دپاره مستقبل د جوړولو دپاره موږ دا الیکشن کوو ولې دا اوټ تاسو دا د اوټ مقصد دی چې موږ اوټ صرف دې لپاره ورکوو عزتمندو چې موږ وایو په ملک کې حالات ټیک شي باقي خو شکر الحمدلله که د آفتاب خان پاټۍ والا دي هم مسلمانان دي که دا مزدور کسان پاټۍ والا دي هم مسلمانان دي دا تحریک انصاف والا مسلمانان دي موږ ټول مسلمانان یو خو موږ چې سیاست کوو صرف د خپل وطن او د خپل قام او د خپل وطن د خیر او د خپل غریب د نوکرو او د خپل غریب ته د سهولتونو دپاره کوو ملګرو دا کوم ظلم چې په دې وطن کې وشو دا کوم ظلم چې د ګرانۍ او د بې انصافۍ په دې حکومت کې وشو عزتمندو مشرانو شکر الحمدلله د مشرانو په برکت او د دې غریبو خلکو په خیرو باندې انشاءالله په دې ورځ دوه کې به دغه حکومت لاړ شي ختم به شي انشاءالله ملګرو دا د دې دپاره چې دا قام راپاسي غریب راپاسي خلک راپاسي او د خپل ځان دپاره آواز اوچت کړي عزتمندو دا په دې نه ده چې موږ د مطلب دارې نه جي د خپل قام د خپل ولس دپاره راپاسېدل چې کوم دی نو دا مسلماني ده د خپلو مشرانو دپاره د خپلو کشرانو سره مینه ساتل وایي ړومبی د ټولو نه ښه صدقه دا ده چې تاسو په خپل کور په خپلو بچو په خپلو لوریانو او په خپل ګاونډیانو په خپلو خپلوانو باندې تاسو خرچ وکړئ عزتمندو دا شکر الحمدلله چې داسې درانه مشران ستاسو مخکې دی شهریار شو عمر خان شو دا ستاسو ملګري د دې کلي وطن په هره سخته کې به د سره انشاءالله ولاړي دا یوازې داسې نه ده چې تاسو موږ راغونډ کړئ او دا 40-50 کسانو دا ټوپۍ په سر کړه او بس کار مو وکړو زه سلام علیکم دعا به وکړو نه جي موږ باندې یو ذمواري راځي د دې لپاره الله پاک به زموږ نه تپوس کوي چې تاسو له مشري درکړې شوه تاسو د 40-50 ملګرو چې موږ سره نن شمولیت وکړو دوی خپل ذموارۍ موږ له راکړې ما نه به تپوس کېږي زما د دې ملګرو نه به تپوس کېږي چې تاسو خو خپلې واګې موږ له راکړې انشاءالله عزتمندو لکه څنګه چې د موږ باچا خان بابا ولی خان بابا اسفندیار خان ایمل خان تاسو سره دوکه نه ده کړې او نه به راسره دوکه وکړي انشاءالله دا راسره وعده ده چې ستاسو به په هر څه کې د عزت او د نوکرو او د مینې او د خلوص خیال ساتلی شي انشاءالله عزتمندو لږ به ځان بیدارول پکاري لږ به ځان ویښول پکاري ورورولي به جوړول غواړي په خپلو کې اختلافات به ختمول غواړي مشران ناست دي دوی ته پته را چې کوم
کم قوم کې مینه وي، کم قوم کې عزت وي او کم قوم کې ورورولي وي، هغه قوم کامیاب وي، هغه قوم ترقي کوي. دا دغه نه دی، هغه بوټو صاحب به یو خبره کوله وي، دا دغه نه دی چې غریب به ټول عمر غریب وي. عزتمندو دا کوششونه کول دا زموږ فرض جوړیږي چې موږ د خپلو کشرانو دپاره د لارو کوڅو د سړکونو بندوبست وکړو، د هغې دپاره د هسپتالونو بندوبست وکړو، د هغې دپاره د سکولونو بندوبست وکړو، سبق پې ووایو عزتمندو مشرانو. ما خو تاسو ته ووایي چې موږ ټول مسلمانان یو، خو موږ ته د خېټې ضرورت دی، موږ ته د روټۍ ضرورت دی، موږ ته د نوکرو ضرورت دی، موږ ته د لارو کوڅو د ټیک کولو ضرورت دی. اوس آیا دا امپیګان منیګان دا کم چیرمنان ناظمان چې جوړ شوي دي بره سطح باندې په تحصیل کې، آیا عزتمندو ملګرو د دې خلکو نه تاسو دا تمه ساتئ چې دوی به ستاسو د دې حقونو خیال وساتي؟ هېڅ چېرې د دې خلکو عزتمندو دا خلک ستاسو د عزت د دغې خیال بالکل نه ساتي، او هغه خپل مداریتوب خپل هوښیارتوب هغه به تاسو ته راشي او تاسو ته په مختلفو خبرو کې هغه داستان او هغه خبرې به تاسو ته کیږي او تاسو به بیا د دوکه کولو کوشش کیږي. عزتمندو زمونږ دا دونه درانه مشران د دې کلي وطن کمزورې به وي، وسایل به ورسره نه، خو لیکن ای ملګرو خپل الله ته به انشاءالله ستاسو په مخامخ کې انشاءالله غاړه به اخلاصه وي انشاءالله د خدمت په لحاظ. تاسو چې کم حق وي هغه حق به تاسو ته درکولی شي. دا زما د پارټۍ اصول دي، دا زما پارټۍ د تاسو ته وایم بي بي سي والا د نن نه یو هفته مخکې یو تبصره کوله، هغې کې دا خبره کوي چې په خیبر پښتونخوا کې په سلو کې اویا کارونه نشنلیانو کړي دي، دا باقي 13 کارونه په دې اویا کاله کې د خلکو کړي دي. عزتمندو خو ما خو تاسو ته ووایي موږ پښتانه یو په لږو لږو خبرو خپل خفګانونه او غمونه ځان ته جوړوو او مطلب مشکلات جوړوو او بیا د یو بل خپې وو. نه، خپې وال نه دي پکار، اتفاق سره تله پکار دي، د غریب خیال ساتل پکار دي، د خپل مشرانو سره مینه پکار ده. نو چې انشاءالله ورورولي او مینه جوړه شي نو موږ به انشاءالله مخکې ځو او کامیابۍ ته به ځو. عزتمندو تاسو په دې غرمه کې په داسې غرمه کې چې ډېر خانان به په کټونو کې پراته وي، ده به تاسو غریبانان وروڼه زموږ د خبرو د اورېدو لپاره دلته راغلی، ستاسو ډېر مشکور، د زړه د کومې نه ستاسو شکریا، ستاسو عظمت ته سلام کوم، ستاسو مینې ته سلام کوم، ستاسو د وطن سره د مینې ته سلام کوم. او کم مشران چې دلته موږ سره استاد یو دا ټونه ملګري موږ سره راغلل، نو خدای دې ډېر خاطر وکړي. دا شمولیت داسې د لالچ په بنیاد نه دی شوی، دا د دې په بنیاد نه دی شوی چې زه بدله دا کوم او زه بدله هغه کوم، دا د مینې په بنیاد دی، دا د خلوص په بنیاد دی، او دا مې د خپل رب نه د مازدیګر بانګونه وی، دا مې ملګرو د خدای نه دا انشاءالله تمه ده، دا مې ګمان دی چې انشاءالله دا ورورولي به کامیابېږي، دا پښتونولي به کامیابېږي، او زموږ او ستاسو د خپلو مشرانو ته به انشاءالله دا سترګې اوچتي.